علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمت نا چا تپوسو کو چې کوم انسان د جمعې مبارک پشپه باندې د سورۃ ملک تبارک الذی بیده الملک تلاوت کړي نو علامہ سعد الدین تفتزانی فتاوی حنفیہ کې صفحہ نمبر 185 باندې مبارک فرمایي چې کله دغه انسان وفات شي دنه فرشتي تپوس کوي مر ربک دا یو فرشته برو لګي دی بل فرشتي ته وی لا تسأله مر ربک دنه تپوس مکو چې ستا رب څوک دی وی ولی فانه کان یقرأ تبارک الذی بیده الملک وی زکه داغه انسان دی چې دبا د سورۃ ملک تلاوت کولو دبا تبارک الذی لستل او حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی کوم انسان چې د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي رب ذوالجلال دغه انسان ته په یو حرف باندې لس نیکي ورکوي نو بیا سورۃ ملک کې تبارک الذی کې غرزیات حروف دي 30 آیاتونه دی رب ذوالجلال با په یو حرف دته لس نیکي ورکوي خدا خبرم یاد ساته چې د جمعې مبارک پشپه باندې د سورۃ ملک شریف تلاوت دا مطلب نه دی چې په دې شپه باندې اجر او ثواب ملاویږي او په بل شپه باندې اجر او ثواب نه ملاویږي دا مطلب د دې نه دی رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو ته په قرآن باندې د پوی او بیا پورا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي